تیره جمعه مې هم درته ویلي وو چې د دغه دین او د اسلام دپاره صحابو ډېر لوی تکلیفونه برداشت کړل او تر څو چې یو کار کې سړی مشقت ونه کړي نو کار سرته نه رسي. موږ به دا حساب والو چې یو سړی فصل کوي، مثلا غنم کوي، څونه مشقت برداشت کوي، پټې به له په اجاره لې یا خپل باندې هغې نه پس به هغه اړی راړی چې نورې ووایي، هغې نه پس به بیا هغې کې تخم به ونه ګوري، بیا به یې کرې، بیا به د شپې کله چاود او بخور ټیم د شپې وي، د چا پیشمني وي، په یخ یخنۍ کې به یو بخور به کې هلکه بوټي پکې څښاره ووتل، د هغه څښا بوټو دارو به ورته اچی، بیا لو به کې خدای لوګري شته که نه په خپله، بیا هغې نه پس اوس خو کار اسان شو ترېشل نه، مخکې به خلکو غوبلې کولې، واڼې به یې کولې. دارنګې سبزي کرې، شپې ورځ به دې تاویږي، پلاسټکونه به پیچې، که ته دا مشقت برداشت کړې او ښه خواري وکړې نو فصل به دې ښه راشي، او که دا مشقت دې برداشت نه کړه او بس تخم دې ونسته او د بس کېږي به، فصل به دې کامیاب نه راځي. کور چې جوړی څونه مشقت برداشت کړې، دا پلستري دی او دا په خښتو اوبه دي او دا ویښته پورې چې سبا بنیاد کینني او ډکون دی او بری ده او ماربلي دی او څه او څه، مشقت به برداشت کړې نو بیا به ښکلي کور تیار شي. دارنګې اسلام یو کور دی، یو باغچه ده، او د دې اسلام د دې کور او د دې باغچې میوه دلته ملاویږي او قبر کې او آخرت کې ملاویږي. دا اسلام او باغچه اخیری مبارک پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نال کړه، د دې بنیاد هغه کېښود او دې صحابه او د هغې سیرابي وکړه او شاخ تراشي ورته وکړه او دې ته شپه ورځ بخورې ورکړې او خواري او محنت یې وکړ نو میوې موږ ته راورسېدلې. ډېر لوی محنت خود د رسول الله صلی الله علیه مبارک په وجود تکلیفات تیر شوي دي. عقبه ابن ابي معيط او ابي ابن خلف دوستان دواړه کافران مړه دي. عقبه ابن ابي معيط یو ورځ راغی او نبی علیه السلام سره کېناسته او لږې پیغمبر علیه السلام سره مجلس وکړو چې واپس لاړ نو ابي ابن خلف د هغه دوست وویل ما له خواله را نه شي، ولی لکه څه چې بس ما سره نن نه پس خبر ختم ستا، ته د یو محمد سره کښېنئ صلی الله علیه وسلم، هغه سره ناسته کې چې هغه سره څوک ناسته کوي څوک ولاړه کوي، هغه سره زما تعلقات ختم. هلکه هسې تللی وم چې وګورو چې دې څه وایي، نه 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 به راځه، هلکه بس غلطي شوې ده بیا به نظم وی ښه په یو شرط به زما ستا دوستانه واپس کېږي، هغه شرط ډېر خراب او خطرناک و، هغې خولې سره انسان تلفظ نشي کولی، خو د سیرت خبره ده ځکه یې درته کوم، نقل یې درته کوم، نقل کفر نه باشد. وی په یو شرط زما ستا روغه کېږي او دا دی چې ته به ځې او د دې د نبي علیه السلام نوم یې واغېش، د هغه په مخ به توکاڼې لاړې به توکې، او که دا دې نه کړې نو زما ستا دوستانه باقي نه پاتې کېږي. هغه بدبخت مقصې لاړ. نبی علیه السلام خو خیال نو، هغه سره خو یې ورځ هم تېره کړې وه، تېره ورځ یې ورسره ناسته هم کړې وه، او چې نږدې شو ځان یې غلی کړی و نو په هغه مبارکه چهره، په هغه مقدسه چهره، هغه د عرش نه غوره چهره، هغه د الله په مخلوق کې د هغې نه بهترینه نیازبینه حسینه چهره خشته، په هغې د سپېره لاړې وتوکلې او را روان شو. دا نه چې رسول الله مبارک جواب نشو ورکولی، که یو څپېړی ورکړی و ټانسانټی به پرې وړی دی، دومره خدای پاک پیغمبر علیه السلام له طاقت ورکړ. دا نه چې قوم یې نو ملګري نو، لیکن الله ورته حکم کړی دی چې واصدع بما تؤمر، ولو اعلان کوه، وروسته ورته الله وایي واعرض عن المشرکین، دوی ته به غږ نه کوې. اعرض بل ځای وایي عن الجاهلین، دا ناپوهه دي جاهلان دي، وجه جهالت دی، غږ به نه کوې، جواب به هم نه ورکوې، سپېړه جواب به په سپېړه نه ورکوې، غږ به هم نه کوې.
الله خپشو قرآن شریف کې آیات نازل کړ الله خپشو یوم یعد الظالم علی یده دا ظالم به یو ورځ راشي په خپلو لاسونو به چکونه لګي او څه به وایي یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ارمان چې د دې ظالم ابی ابن خلف په ځای مې د پیغمبر لاره نیولې وه څه خبره هغه سره ملګري شوي وي نو څه خبره وه د هغه خوا کې ناست وي نو څه خبره وه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا افسوس افسوس چې دې ظالم سره د ابی ابن خلف سره خو مې لار نه ونیولې افسوس د چا په لار دا مې څه کړي لاسونو باندې چکونه به لګوي زمارونو دا مونږ چې و اسلام 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 چغې درته وو دا مونږ چې درته زړه ستړی شو علماو ځای په ځای او دا خلک کنځلم کوي دا مولا دا مولا دا مولا دا مولا دا مونږ دې ته ګورو چې د اسلام د خاطره د پیغمبر مبارک په نیازبین او مقدسه چکرا ظالمانو لاړم تو کړو دا د اسلام د خاطره دا د الله د وحدانیت او د یووالي د خاطره دا د دین اسلام د خاطره شوي دي دې له به اوس موږ مشقت نه کوو دې له به اوس موږ محنت نه کوو اوس به موږ د اغیارو او د باطلو ډلو په لاس کې راځو اوس به موږ دې نه پس هم هغه خلکو پسې کنځل کوو چې څوک دا خبرې موږ ته بیانوي دې نه پس به موږ هغه مدرسو پسې بیا هم سپکه وایو چې کومو مدرسو کې د دغه پیغمبر د دین خدمت کوي څومره محنت شوی دی څومره خواري شوې ده اکثر زویم ای بنده که ستا د رسول الله سره مینه نو ستا به اسلام سره مینه که ستا د پیغمبر په دغه ښکلي مخ عاشقې او د پیغمبر دا مبارکه چهره ستا خوښی نو چې د کم اسلام دپاره د هغه په مبارکه چهره د ظالم کافر لاړې توکلې دي ځان به مړ کې خو د اسلام خدمت پکې دا به موټي کې ټینګ نیسي دا به کلک نیسي دا به پرېږدی نه دی کې به سر نه خپو پورې داخلېږي ادخلوا فی السلم کافه ادخلوا فی السلم کافه سر نه خپې پورې پکې دننوځه سر بدیم د اسلام په نقشی مخ بدیم د اسلام په نقشی لاسونه بدیم د اسلام په نقشی ګرځېدل لاس پیړه قول جبه غوږ سترګې په دې ټولو کې به د اسلام نقشه راولي دا خو موږ ته بیا د دې پیغمبر عظمت خو ما بیا ونه منه کړ که د اسلام زما د وجې لاړ زه لګیم او د اسلام پسې ټوکې کوم اسلام پسې ټوکې څه دي خو چې څوک د اسلام خدمت کوي هغې پسې ټوکې کوي چې څوک د اسلام خدمت کوي هغې کې سوړې راوښکل چې څوک د اسلام خدمت کوي هغې پسې سپکه ویل چې کومو مدرسو کې جوماتونو کې د اسلام خدمت کېږي هغه سپکول ولې چې دا سپک شي دا د اسلام بنیاد دی بس بیا به خلک خو چې عالم د سپک اسلام خو دې درته ښایي مدرسه د سپکه کړه خو د اسلام خدمت دې کې کېږي جومات پسې سپکه وی خو د اسلام خدمت دې کې کېږي پته ولګېده چې ستا د هسې وی چې زه مسلمان یم هسې وی لیکن د پیغمبر د هغه ښکلي مخ لاج د سره نشته د پیغمبر د هغه مقدس مخ او د هغه د هغه ښکلي چهرې تا سره هسې وی چې زما ښکلی پیغمبر دی نه د هغه ښکلا د هغه عظمت که ستا خوښ وګوره څومره محنت یې کړی څومره خواړې کړی مونږ مخکې دا څیزونه پراته دي ځکه زړه م خوږېږي او زړه م دردېږي رب العالمین دا عقبه ابن ابي معيط او هغه ابی ابن خلف دواړه رستو ګیر کړل د بدر په جنگ کې دا عقبه ابن ابي معيط ګرفتار شو او یا کسان د نورو کافرانو سره دیم ګرفتار شو چې صفرا مقام ته ورسو د بدر نه نو صحابه کرامو درخواستونو که الله رسوله دا پیژنې دا هغه نه دی ستا مری کې چې څادره چولی او ولې ورکړی ځمکې ته یې غورځولی وې دا عقبه هغه نه دی چې ستا په ملا د ابوجهل په وینا د لرې چولی دی پیروان دا هغه نه دی الله رسوله چې ستا په دې مبارک چهره باندې لاړې توکلې دي لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر رحم دل وی خیر دی که اسلام قبلی بیا معاف اسلام د خاطر ما ارس ورته بخلی دی بیا معاف نه اسلام خو نه قبلو که بیا مې وس ورسېد بیا به داسې کوم بس صحابه مخکې رسول الله مبارک فیصله وکړه وی سر ته په توره وهی خو یې ته غورځوی د صفرا په مقام کې دوه ځایه که سره یو خوا پرېوته او ترې بل خوا پرېوته دوه دښته ورسېد
یوم یعد الظالم علی قرآن کې الله دا آیت د په حق نازل کو نور ظالمان مراد دی او دې سر کې مراد دی د په حق الله وې دی په لاسونو چکونه لګي او ارمان بکې خو بس وخت تیری بیا او هغه ابی ابن خلف څه شو هغه په احد کې د رسول الله مبارک مخې لراغی او نیزه وسره وه چې زه به پیغمبر په خپله نیزه وامه وجنم به او چې څنګه رانږدې شو رسول الله مبارک سره ورکوټې غوندې چوکه وه لخته وه په هغې یې غزار ورکړه چې ورې کړه چغې والی چغې والی چې د چغو د لاسه څوک ټینګېدی نه شو ابو سفیان ملګرو ته ته څه کې کوم ځای دې زخمي دی یو ځای هم زخمي نه دی نیک بخته ورشه خلکو کې زخمونه دي لاسونه خپې د خلکو نه پرېږدي څوک چغې نه وایي او تا باندې داغ نشته وي پته تاسو ته شته چې د چا د لاسه والې شوې ما د چا والې پته شته درته زما دننه وجود اور کوي اور لیکن د هغې د پاسه ظالم اسلام ته مخ نه که اسلام ته شاوه او هغې غزار د لاسه خدای پاک مردار کو په احد کې اخرت ته ورسېد د خدای ګرفت ته ورسېد او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی په ټولو کې خراب سړی څوک دی په ټولو کې خراب او خطرناک هغه سړی دی چې پیغمبر یې مړ کړی دی لکه حضرت یحیی علیه السلام چې چا وژلی یا ډېر پیغمبران بني اسرائیل وژلی دي دا بدبخته دي او په ټولو کې خراب او بدبخته سړی د خدای په نزد هغه دی چې د پیغمبر د لاسه مړ دی دا بدبخت دی د پیغمبر د لاسه مړ شو دا دوه بدبخته دریم بدبخته څوک دی د دې نه علاوه امیه ابن خلف دا د دې ظالم د دې ابی ابن خلف ورور امیه ابن خلف دا هم ډېر ظالم د یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې به د سپکې وې ډېرې زیاتې سپکې به یې وې لږې نه ډېرې سپکې به کنزل به کول او دا دواړه روڼه شیطانانو دا رور ابی ابن خلف یو ځل راغی نو زوړه ډوکي اوچته راغشتې نو هغې د ګوتو کې داسې چوري که او د رسول الله مبارک مخکې وغورځاو وی ته څه وایې چې دا به هم جمدي کېږي ای د ما د لاس ته وګوره چوره چوري مې که دا به هم جمدي کېږي رسول الله مبارک وفرمایل دا پیدا کړی چې چا دي هغه به جمدي کوي آیت نازل شو وضرب لنا مثلا ونسي خلقه او بیا څه وایي من یحیی العظام وهي رمیم قل یحییها الذي انشأها اول مره کوم ذات چې په لومبي ځل دا ستا لاس کې دا چوره وډوکې جوړ کړی دی هغه ذات دا واپس هم جمدي کولی شي او د ورور به څه کول کنزل به کول امیه ابن خلف سپکې به د پیغمبر علیه السلام په شان کې به ګستاخۍ کولې مخامخ به هم کولې پټې به هم کولې نو الله د ده په حق کې آیت نازل که ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ډېره لویه تبعي د هغه چا دپاره چې پیغمبر ته مخامخ او پټ بد وایي سپکې پرې وایي عیبونه یې راوباسي او غیبتونه یې کوي او دا ولې څه له وجې نه دا مال مس کړی دی جمع مالا وعدده مال یې ځان ته را جمع کړی دی د مال په شمېر کې مبتلا دی او مال یې جمع کړی دی او دې څه وایي ویل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده دا خیال دی چې د دنیا دا مال متاع دولت دا مال همیشه ژوند راکوي سيصلى څنګه دی مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده او بیا رسو الله فرمایي چې څنګه دی خوایا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وی پت صبر وکړئ پته به ولګي وی دی به هغه کندې ته غورځېږي هغه اور ته چې ابد د زړه ته د هغې ته ورسي بیا به پته ولګي د مال به په کار راشي او که به رانه شي نو چې ډېر سپکې به یې وي ځکه د مکې لوی ملک و صاحب لوی نواب و خان و سپکې به یې وي نو یو ځل رسول الله مبارک وفرمایل وی ته خو به تا به مونږ وجنو وی پرېږدو به دی نه خولې مبارکې نه دا لفظ وخت
نو چې کله نبی علیہ السلام مبارک مدینه ته ورسید نو بیا به هم خلکو یې صاحب امیه ابن خلف خو ډېر سپکې وي دې به پرېږدو نه وجنو